جی بس د چاندې کټ پروت دی دا کوړي او خان د چاندې په ځای د کټ ته د چاندې کټ ته خپله سپلې راوغورځوله مدرسې ته یې سپک وکته طالب ته یې سپک وکته طالب په ژړا راغی خپل استاد ته چې استاد جي شیخ صاحب زمونږ مدرسې ته یې سپک وکته ستاسو د کلي دا خان نه دی د چاندې په ځای سپلې راوغورځوله د علماو داسې غټ زړی تور پورې خان د تکړه شه څومره چې دې وسي او چې څوک سپک ګوري زم ستا به دغه وسي تا له نور څه چل نه درځي مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي طالبه خفه کېږه ما دا سپلې واخله د اکوړي په بازار کې موچي دي د اکوړي په بازار کې چمیار دی دا سپلې به موچي له ورکې ورته وایي دا جدا جدا پرزې کا دا پټ یې جدا کا تلې یې جدا کا چڼیاوې جدا کا وایي د دې قیمت ولګو کله چې قیمت ولګوي هغه قیمت یې واخله سپلې په چمیار باندې موچي باندې خرڅه کا په هغه قیمت هغه پیسو باندې ګیلاس واخله او د چاندې کټ سره چې کومه مټکې پرته ده هغه ګیلاس دې مټکې سره کېده چې مسافر په لار تېرېږي او تږي کېږي او په دې ګیلاس کې اوبه څکي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي ته مولا پورې خان دی دې مولا سره ستا د اجر او د ثواب غم دی ستا هغه سپلې هم داسې انداز کې استعمال کړه چې تا ته به ستا د سپلې د وجې اجر او ثواب رسېږي هغه خان چې خبر شو زه د دې مدرسې ته سپک ګورم زه د دې محنت ته سپک ګورم دوی سره زموږ د ثوابونو غم دی رامنډې کړي مولانا عبدالحق صاحب نه معافي وغوښته د دارالعلوم حقاني په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده زم حقاني ما ګڼ شمېر حقاني دلته کې موجود دي او په ابلز 1500 1400 فضلا فارغ شول دا ټول حقاني کې د هغه خان برخه د ثواب شته که نشته بولو شته که نشته اور حافظان سلور دی یو حافظ مال راشه یا سلور وړ دي زو درګه راځي یا به چې یو راوسته بل رانه وسته دار چا به خیال سلور وړ دي زو بل راشه زر راشه حافظان کم دي خطر راشه مال راشه راځه نور بیا راځي تاسو نوم دی شایان سو سپاری یاد کړی بولو سو سپاری یاد کړی قران لای پسینه کې ځای ورکو چې دیر سپاره په زړه کې محفوظ کړي نوم خو شایان دی دا الله تعالی د صفاتونو نومونه یو صفت یو نوم راواغسته الکریم دی الرحیم دی الغفور دی الشکور دی الحافظ دی د اعزاز د عظمت د پاره د خپل نومونه یو نوم راواغسته الحافظ د نوم سره یو ځکه نن نه پس بدته شایان نه وای نن نه پس بدته حافظ شایان وای حافظ بوای حافظ شایان بوای دیر سپاری خبری دا حافظ شایان بزن سر جنت تسو کسان بوزی پوچه توازو سو ببوزی صدر مملکت بسو کسان بوزی وزیر اعظم بسو بوزی بولو وزیر اعلی د مردان خانان ملکانان نوابان د ثوابه د خانان نوابان با ایسیچو اس پی ڈی اس پی پرون ایسیچو شاته ناستو په یو پروګرام کې ما خلکو ته وی هم دا ایسیچو به څو کسان جنت ته بوزي خلک یوم نه ایسیچو ته مې په صفر کې مې د ضرب درکړ سړی په کرسۍ کې داسې تاوېده راتاوېده ته دې نه ایسیچوی مس مردان چېرته سندرو لتله توجه ایسیچو مې دله برابر کړ ته ما ته دیوبندیان پېژنه یو موبایل ته مخکې روانه بل موبایل ته وروستو روانه توجه حضرت صاحب تلارو کې چراشي ها له مختصر د ملاقات بیا وروستو کې ها لګلارو ته پرې تکلیف مو ورکړي بلاویږي ما فورن سټیټ تراولې مخکې زر کینه بس کسان کینه دلته راولي بر دلته راولي السلام علیکم حضرت راځي کینه ان شاء الله بس یو دو جمله ذکر کوم حضرت سے موجود ہے کہ خبر نہ کوم اسی چو شاته ناسو ما غي سچوته ويم تبسو کسان بوزي بیا سبا لا یو ګوره ښه ا مدرسې سونو مو قاری صاحب شیخ زکریا د مدرسې نوم دارالعلوم شیخ زکریا بهرحال صدر مملکت به جنت تسو کسان بوزي حافظ صاحب بسو کسان بوزي وزیر اعظم بسو کسان بوزي زمون وزیر اعظم د دومره تورو کې ځان دې بوزي
حافظ صاحب به 10 کسان چې دې 10 کسان جنت ته بوځي وایي دا جنتي دی که نه دی؟ حافظ ته سپک مه ګوره. اور خبر دا 10 کسان به کم کسانی؟ بولو دا 10 کسان به کمی؟ نو چې ده ته دومره اعزاز میلو دی چې دې 10 جهنمیان جنت ته بوځي نو دا جنتي دی که نه دی؟ بولو. او 10 کسان جهنمیان. یو نوې خبره واورئ ځکه چې پاکستان پرانه نه دی لږ نه یادې د دیوبند یو نوې مسله مه واوره. توجه 10 کسه سینه چې ته زه د حافظ صاحب پلار یم دلته ناست یم، زه یې تره یم دلته ناست یم، زه یې کاکا یم، چاچا یم، کاجي یم، زه یې ماما یم، زه یې ترور یم، زه یې چاچي یم، زه یې پپوجي یم، زه یې خالاجي یم، زه یې خور یم، زه یې ترور یم، زه یې مامي یم، بوزي به مې که داسې رانه بوتلې. ګپ دې څه حافظ صاحب به د خاندان نه 10 هغه کسان ځان سره جنت ته بوځي د کومو 10 کسان نه چې په دنیا کې خوشحاله وو. راشه شایان کوم دی؟ راشه زر راشه تا ته چا چې کېنه. دا حافظان خوشحاله ساته. خوشحاله ما ټک کې دا خبره کړې وه دې چې خوشحاله نه ته چې چا خفه کړې ځان ته په درستخان روټۍ ته پرېږدي چکر لی بوځي القاسم مرکز ته بوځي د جنډې مرکز ته شبیجمې لی بوځي بوځي اتې دوایا بوځي وایي نه جي چې مرکز ته دې نه بوځي جنت ته به دې څه بوځي. دله خو دې لږ ازاره کړې دړه دې ولا چولې دی دې دې خفه کړی او ته په دې چې بوځي به مې. حافظان خوشحاله ساتي. اور ناظري والا سودي زر کېنه 15 کسان ناظري والا قرآن ختم کو ستا ذهن کې ودا چې بچي مې یو پیر قرآن ختم کو قاري صاحب ته الحمدلله رب العالمین دا یو آیات د جمعات په ګوټ کې بیا بیا وي 10 مرتبه 20 مرتبه 50 مرتبه 100 مرتبه دا یو آیات سلسل 200 پیری ویلي نو دا یو پیر ختم نه دی کړی دا په زرګونو پیری ختمونه شوي. دا حافظ امت دا مدرسې ورکه قاری صاحب امت دا مدرسې ورکه شیخ القرآن امت دا مدرسې ورکه شیخ الحدیث امت دا مدرسې ورکه پیر مرشد امت دا مدرسې ورکه مبلغ امت دا مدرسې ورکه غازی د ختم نبوت امت دا مدرسې ورکه خطیب امت دا مدرسې ورکه. بیا واورا تور پټکی والا مولا عمر امت دا مدرسې ورکه سپین پټکی والا شیخ اعزاز الحق صاحب امت تا مدرسے ورکو زیار پٹکی والا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب امت تا مدرسے ورکو. اصل مدرسہ دا ٹول وائی اصلو صبر اصلو ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے تقویٰ ہے مدرسہ ہے توکل ہے صداقت ہے عدالت ہے سخاوت ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے. دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی. بولو دا مدرسو برکت دی. دا څه برکت دی؟ دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی دا د ایټم بم برکت نه دی. سنبالې کا ځان سره قبر ته یوسه ایټمي طاقت. حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو د سندھ په سرزمین باندې مولانا اسلم شیخ پوری شہید ټکڑے ټکڑے شو سمرو شہید رحمت اللہ علیہ ټکڑے ټکڑے شو امام اہل سنت علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ټکڑے ټکڑے شو. تا ته په ایټم ناز د ختم نوت په خطره کې د سلور کنټینر راغلی ستا ذلې ته خبرې سلور کنټینر د روجې رالی ثوابې ته د قادیانانو مصنوعات په مارکیټونو دکانونو تقسیمیږي وایي موږ به د روجې نه مخکې او د عالم مجلس تحفظ ختم الموت زیر اهتمام په هر مسجد کې پمپلټ ولګوي د قادیانانو د مصنوعاتو په دکانونو بازارونو کې مسلمانان دا ذهن جوړ کې موږ مسلمانان یو موږ عاشقان رسول یو موږ ګستاخان رسول نه یو موږ به د قادیانانو د مصنوعات نه بایکاټ به څوک کوي بولو کوبا او صرف بایکاټ نه بلکې بل بمته منی کوبا اصل انقلاب مدرسې سر راځي دا څومره ما ته خیر ښکاري دا د مدرسې عظمت او برکت دی او مدرسې چلی هغه ته مولا وایي څه ورته وایي بولو ما ته بل یو کس وایي حضرت صاحب وایي مولا نه منم نه ما ورته مولا بر دو قسم است کوم مولا نه مني یو مولا اوده دی او یو مولا ویښ دی نو ته کم نه منې ما د اوده مولا باره کې خو ما د امیر صاحب نه په سیروزه کې اورېدلي ما سیروزه لګولې تاسو کې چا لګولې ته لاس اوچت کړه ها ما امیر صاحب نه سیروزه کې اورېدلي چې عالم اودي چې عالم شته که نشته
شته زه به خطیبانان داسې کې وایم چې عالم ودی د عالم ټوله شپه خوب تهجد نه تلاوت نه سجده نه عبادت نه د عالم ټوله شپه خوب او د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله 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 ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د دغه ویښ مولا د امام انقلاب بس مقابله